ونستعينك على التاسع صلى الله على محمد النبي الأمي يا ناصر يا نصير انصرنا. درست للمه حتى صرت خطبا ونلت السعد من مولى الموالي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دے فرمائی خط لنا کرخوی سز منگا دفار رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا کرخا ثم قال بے فرمال هذا سبيل الله دا لا رضا الله جل جلاله دا هذا سبيل الله سید کرخا وندا سید کرخا سبيل الله یو مثال او تمثیلی ورکاو. ثم خط خطوطا بے کرخی ویستلی کرخی عن یمینه خط طرف تا وان شمالی گس طرف تا وقال بے فرمال هذه سبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. سبل دی خو دی خو لاری دا شیطانی لاری دی. على كل سبيل فاريو لار من الذين الشيطان دے دعوت چلی لے دیتا. وقرأ أولوست رسول الله صلى الله عليه وسلم دا تأييد دا پارا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه تابداری وکی دے لرا. سورة فاتحہ کے روان دے چی صراط مستقیم ستوائی نفاغی بانی بوضاحت درتا انشاءاللہ وکما چی صراط مستقیم صدے قرآن شریف نا چی تپوس وکی ندری خبری صراط مستقیم دی. یو آل عمران کے او سورت مریم کے وائی وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم دا اللہ عبادت و بندگی یہ سب کئی دا صراط مستقیم دے. دویم سورت انعام کی فرمائی پہ 153 کے وان ھذا بے شک دا قرآن کتاب اللہ صراطی مستقیما. او دریم سورت یاسین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارت صراط مستقیم بیرے دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. دریٹکو تا صراط مستقیم ویلے شوے المستوی بین الافراط والتفریط فاتبعوا تابداریو کئی لر الآیا رواہ احمدو والنسائی والدارمی. دا حدیث دا صحیح مرتبہ کے دے ہاں صحیح او دا دے دا پارا بل شاہد مشتا دے اغا حدیث دا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اغا ابن ماجہ او مسند احمد راوڑے دے سندی صحیح دے. وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم مومن دے یودتا سنا یعنی کمال نہ پھر کمال شوا کامل مومن دے یودتا سنا تردی پوری چیشی خواہشات دا تبان تابی لما دا صد پارا جئت بھی چی مارا وولی دی دا خواہشاتی دا غی تابیش یو گورا غکار کول دی او یو آغیل رتابی کی دل دی میں کدی را لکن ڈرائیور چې په لاره باندې روان دی بس د په خپله باندې بریک له خپه ورځي چې د بریک ځای راشي دقه هارن ځای راشي هارن له دغه ورځي سټیرنګ د تاوولو ځای راشي سټیرنګ له د تاوولو والا دغه په خپل دا تبعن شو. دقه رنګې د شریعت اتباع دغه له دا په کار لکه د رالی زمونږ یو ملګری هغه به دا ګپ شپ ډېر لګول لکه جرات دویزو صادق ملی صاحب هغه بار چاته ځان ناشاړی کو ګپ بیا ورته لګاو نو موږ کېناستو د کلینکوټ والا سره نو دا مولي صاحب ورته وایي استاد جي وایي جی وایي دا بس څو منټه او څو سکنډه بعد دا ګیر بدلې هغه هم خندله ویل استاد جي ویل دې کې منټونه او سکندونو خبری نہیں چی خپل زیرا شی وصلتا بیا گیر چکے ویلتا آل نوی دا زمان نفنسا سنگا چی ٹیمی معلوم نہیں نزبی ٹیما بسنگا گیر بدلی را بدلی تا سپالیو آیا تسی ون خطا وغا خندان شیرون چی دا استاد جی نپوئی و دا پتو تنو چی دا نپوئی گی کزانی دا کر یو نا جوڑی او یو نان جوڑی پا تمارزا زانی پا زور سکو
راضي تبعا لما جئت به رواه في شرح السنة. وقال النووي رحمه الله في 40 هذا حديث صحيح رواه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عليكم السلام. یا الله عوض ولا ورکی، کامیابی ولا ورکی، علم نافع ولا ورکی، درسونه کې ورته الله تعالی ترقی ورکی، مدد وسته ورکی الله خام. وعن بلال بن حارث المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د حالات نه تیر شي. د اسم کونیه د ابو عبد الرحمن او د من اهل المدینه د مدینه منوره کې داغي اوسیدونکو دی او اته احادیث مبارکه لدنا را نقل دي. خادا بلال ابن الحارث مزني دی، دا هغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ نه دی ها بل دی. قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احیا سنتا چا چې ژوندې کو سنت زما د سنتنا یو سنت د سنتنا ژوندې کو قد امیتت چې دا مړ شوی او بعدي فإن له بشکل د پاره من الاجر د اجرنا فمثل د اجرونو د اچار چې عمل وکي بیا په دې باندې په غیر دین چې کم شي د اجرونو دیونه یو شی سنت ډیر سنت دا سیدی چې غمړ شوی دی لکه ژوندي کول غواړي. فکر دراله مثال په تور باندې صحابه کرامو په دې وخت کې دغه خودي مسواکونه کوم ځای کې وخت او چې کله مانځتا ودرېدل نو ول به مسواک وهل. مسواک زمونږ په مسلک کې من سنن الوضو دی چې راشي په خپل ځای باندې به تحقیقات او د مسواک فواید او دا ټولې خبرې به انشاءالله العزیز ذکر کوو د الله په توفیق باندې. خو پنځو ځایونو کې محقق ابن الحمام وایي چې مستحب دی، یو د هغې نه منځ دی د شوافعو رحمهم الله په نسبت باندې خو د منځ سره کلک سنت دی، موږ په نسبت باندې مستحب دی. خو مانځه ته مسواک دا ترکړی شوی دی. علامه ابن رسلان چې په ابو داود باندې شرح کړې ده کلي شرح د شل جلدونو کې د په 3 زره ما اخیستې اوس به تقریبا 40 نمبره نو هغې کې هغه ډېره خفګان اظهار کړی دی چې دا سنت ترکړی شوي دي. بیا د یو فلانکۍ علاقې ته لاړم نو هغه علاقه کې دا رواجونو سخت خوشحاله شوم چې په یو ځای کې خو پې عمل شته دی نو چېرې چا خولې نه وینې کېږي او مانځه ته مخکې کېږي مونځ ته وړاندې کېږي مونځ له روانې نو په دغه ټیم باندې هم مسواک ووهه دا ښکلې خبره ده. داسې یو مثال مې دله درکړه د سنتو ژوندي کولو باندې به سړی کمال ته رسېږي. راځه د دپاره به د اجر نه په مثل د اجور دا چی عمل به وکړي دې باندې من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا. ومن ابتدع چا چې بدعت وکړو بدعت ضلالة بدعت د ګمراهۍ لا یرضاها الله ورسوله په هغې د خدای او د خدای رسول راضي نه. دا ګوره تاسو ته ما ویلي که نه چې د دې روایت نه متقدمینو رحمهم الله په هغې مخکې حدیث مبارک کې تخصیص کړی دی او دا یې ویلي دي چې کل بدعة ضلاله دا عام مخصوص منه البعض دی. دا عام مخصوص منه البعض دی. هغه بدعت چې خدای او د خدای رسول په هغې خوشحاله نه وي علی خلاف ملتقى عن النبي وي علی خلاف ملتقى عن النبي وي بدعت پی الدین وي. ولې دا لید دین چې دی علما دې ته جائز وي یو لید دین دی او بل سره ملا صاحبه فی الدین دی. نو دا دې قاعدې سره دا تقسیم څه شو ملا صاحب د مدرسې د اولې درجې طالب العلم د بل مولي صاحب سره میلمه و زم میلمه و نو بدعت پسې خبره راغله تقسیم دا تقسیم پکې چاره تقسیم پکې وایي نشته ټول بدعت څه شی دی ګمراهي ده. نو تاسو د اولې درجې طالب په دې خصوص څه پوهېږي چا وایي چې تقسیم پکې نشته چا ویلي تقسیم پکې نشته. زه وایم نو ته پکې به حساب موږ استاد یو استاد یې پکې حساب تاسو استاد یې د کوم ځای مجتهد دی د کوم ځای مجتهد دی ما چې لاړې دغه ورته وکړه پلنۍ ورته لګیا که چې د بد نظر نه خدای څه کړي بچ کړي پلنۍ باندې نور هم په خار فکر دې راغلی لا یرضاه الله ورسوله. دا ګوره مخکنو سلفونه به دغه ورکې حواله ورکې نو علماونه به څه ورکې ملا صاحب په مسایلو باندې حواله ورکې
چې چا کمی مسلې دغه کړي دا رایستلي دي معتبرو شخصیاتو کان علیه من الاسم به په د باندې د ګناه نه په مثل د ګناهونو دا چا چې عمل وکړي بیا په دې باندې نه به کمی ذلک دا من اوزارهم د پیټو د دیونه شی نیست یو شی ذخائر الموارث د علامه نابلسی رحمه الله دی حدیث ته ضعیف ویلی دی ولیکن دا حدیث ضعیف نه دی امام ترمذی رحمت الله علیه دا راوړی دی او ویلی دی دا حدیث حسن دی ولی د دې نور شواهد دي صاحب علیه رحمته لیکلی دی نور شواهد هم ولشته دی دارنګې صحیح د ابن خزیمه چې هغه راواړی نو هلته د کثیر په روایت باندې هم دا رانقل دی چې قابل د احتجاج د حجت د دې دی چې حجت پې ونیولی شي ورواه ابن ماجه عن کثیر بن عبدالله ابن عمر عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال وسلم ان الدين بشک دین چې دی لا یزر دا براجم شیل الحجاز ابل رضی فرمایلی مدینه منوره ته نن وای حجاز ته نو ماته چې دوانه یو شی کنه حجاز عام مدینه منوره خاص ته ما یارو صاحب څه وایي د حجاز مدینه لري دا زمانہ زد زړه په مدینه کې جانان ګورم فکر دراله نو حجاز مدینه هغه ته ټول علاقې ته حجاز وایي لکه څنګه چې راجمع کېږي مار الی جوهرها خپلې سړي ته مار سره تشبیه باندې توجیحات تیر شوي دي ښه او په مار باندې به چېرته بل ځای کې مبحث راشي د مارانو اقسام په مارانو کې عجیبه عجیبه تحقیقات به ته ووایم خو دا ټیم داسې چې دا سړي د اجازت نه ورکوي ولا یعقلن الدین خامخا به ځای ونیسي دا دین د حجاز نه په شان ته د ځای نیولو د اورویه د ګډوري د ګډې د بچي د اوري خلکو ته اورې وایي د ګډې بچی من رأس الجبل د سر د غره نه ان الدین بشک دین چې دی بد اشرو شوی دی غریبا معنی قل اعوانه امدادین ډېر کم وسیعود زر دی چې وبګرځي کما بدا لکه څنګه چې شروع شوی دی فطوبی للغرباء خوشحالي دې وي دپاره د غرباو مخکې تیر شوي دي د غربا تعریفات مې راته کړي او بل روایت تیر شوی دی او دلته یو تعریف دا دی چې وهم الذین دا غربا هغه کسان دي یصلحون ما افسد الناس چې اصلاح به کوي هغه چې فاسد کړي خلق من بعد پس زمانه من سنتي سنت زمانه رواه الترمذي او دې کې دا اولنۍ دا جمله چې ده نو دا بخاري او مسلم هم راوړې ده دا اولنۍ جمله وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين خامخا شي على امتي ما په امت باندې کسان چې راغلي او په بني اسرائیل چې څه کارونه کړي زما امت به هغه کارونه په اخره زمانه کې شروع کړي بني اسرائیل پیژنئ اسرائیل د دې معنا سره اسراء معنا ده عبد د ایل معنا ده الله معنا شو عبد الله دا د جمهور ری ده فکر دی د جمهور عالمانو دا ریاده دا علامه ابن خلدون ریاده ده چې دا عربی کې دا مضاف اول وي مضاف الیه وروسته وي او په دې نورو ژبو کې مضاف الیه اول وي مضاف وروسته وي د زید غلام نو دا هغه ریاده ده چې دا اسراء معنا ده الله او د ایل معنا ده بنده خو دا راجحه دویمه دا ده چې دا د یعقوب علیه السلام دا د هغه لقب دی خپل نوم یې دی یعقوب دا د جمهورو عالمانو ری ده او د علامه ابن خلدون صاحب ری دا چې نه اسرائیلي خپل نوم دی یعقوبي لقب دی نو د اسرائیل یو دا معنا شو دویمه معنا څه ده اسراء یعقوب علیه السلام ته اسرائیل ځکه وایي لانه اسرا باللیل مهاجرا الى الله او درېمه توجیه پکې دا ده چې درته ځکه اسرائیل وایي لانه اسر جنیا کان یطفئ سراج بیت المقدس د بیت المقدس ډیوه به بندوله مړه کوله به هغه شریر پیری جني هغه چې دی نو د قید کړی و تړلی و ستنې ته د هغې نه بعد دته نوم ورکړی شو اسرائیل دا درې وجې مې ته وویل تفسیر الفتوحات الالهیه تفسیری جمل حذو النعل بالنعل په شان ته د برابروالي د پڼې د بلې پڼې پورې تاسو چې هلکه
ځان لره سپلی جوړوي بوټان نو داسې ته چې یو 7 نمبر جوړ کو بل 9 نمبر کنه چې یو ستی نو بلم څه دقسې به د هغې سره برابر شي حتی تر دې پورې ان کان منهم که چېرته وي د دې نه من څوک اتا امه چې راتګ یې کړې خپلې مور ته علانیةً ښکاره باره د مور سره زنا کړي والعیاذ بالله لکان فی امتی مفهومت زما کې من آسو یصنعو چې کوي بس ذالک دا کار او دا کارونه شروع شوي د خویندو سره د خرزو سره د وریرو سره ډېر او دا د خینو سره خو دومره ډېر دي لکه تاسو ته لا خبرېږئ نه چې کله تاسو چاته مسلې بیانوئ نو تپوسونه به درنه خلک وکړي چې حیران به شي او دا به درته وایي صاحب علیه رحمته چې یاره د خینې سره رانه بدعملي واقع شوې ده نو نکاح مې خرابه ده که نه ده خرابه داسې زمانه داسې خلک به راشي فکر دی نه دغه والا قصه خو مې ته کړې وه د مور سره فکر دې مرالی که نه او د نن نه تقریبا چې صاحب علیه رحمته د 2000 نه بعد دقه ټیم والا یو دغه دا خبره ده هغه ټیم څه که ته 2002 به وو او شاید داسې څه به وو نو ټول کور چې دی نو هغه تللی و چېرته کېدن ورته وایي خواړه دقې له تللی او ورور او خور پاتې شوي نو هغې ورور خور مجبور کړی و هغې ورته ویلي و چې یاره ته زما ورور یې زه دې خور یم زه به تا ته ګورم څنګه لیټ خو بند کړه نو چې لیټ یې بندو بجلۍ نیولې بس مړ شو بیا پې یوه اجدها لګې وه چې څوک به خوا ته نږدې کېده هغه به وایي خرشار یې کوه نو بیا ورته علما کرامو طالبانو سوال جاري کړی و تلاوت یې کړی و اجدها ته تللی و خو خبر کې کېښوستو سره غرض غروز پې چلو شو مناسب نو داسې کارونه به پیدا شي عقل به دې څه شي ملا صاحب حیران چا په دې کې تعویلات کړي چې د مور نه مراد چې کوم دی خواښې ده خواښې خینې دا لانجې کونجې دومره ډېرې دي چې حیران به شي ځکه خو شریعت دا وایي چې را اوښې به د خینې سره ځان لکېږي نه په تاو علمګیري کې دا خبره هم څه د ملا صاحب شته حتی ان کان منهم من څو شي راتګ یې کړی خپلې مور ته علانیةً نو ای به زما په امت کې هغه سوچ کوي به ذالک دا کار والعیاذ بالله او بېشکه بني اسرائیل دا ډلې ډلې شي په 2 ډلې او جدا ډلې به شي زما امت 3 ډلې کلهم فی النار الا ملة واحده دلته دا وایي چې رقم دیو 2 ډلې شوي کتاب الادیان کې راغلی دي چې دا شپږ دغه 6 ډلې به جوړېږي 6 ډلې نو علما کرامو دا تطبیق کړی دی چې د دې نه کثرت ته اشاره ده نه د دا اویا 2 او 3 ټارګېټ دي او 120 ټارګېټ دي معنی ډېرې زیاتې ډلې به جوړېږي ځکه دا عام قانون دی حافظ ابن حجر ذکر کړی دی چې په حدیثو کې دا عدد د پاره د حصر نه وي چې همدغه عدد مراد وي 7 یظلهم الله وو کسانو ته الله تعالی سورې ورکړي دا حدیث بل راشي نو وو کسانو ته الله تعالی یوازې سورې نه ورکړي دغه حدیث کې صرف دا راغلي دي نو د دې تعداد به ډېر زیات دغه شی په دې باندې 2 ضخیم جلدونو کې په دې یو حدیث باندې کتاب لیکل شوی دی کتې خبرې فکر دې رالی نو دا تېنه مراد شي او بعد دی وایي چې داسې واړه شاخونه پکې جوړ شوي نو یو په 2 باندې حساب وي نو دا بیا 120 ته رسي چې ځان له ځانه حساب وي چې دواړه په یو حساب کې نو بیا 73 ته دغه کېږي دا راځي الملل والا وایي چې 4 پکې بنیادي غټې ډلې وي قدریه خوارج روافض صفاتیه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی فرمایي چې دا اصل کې دا په غټه سطح باندې 10 ډلې دي 10 ډلې خوارج شیعگان معتزله مرجئه مشبهه جهمیه زراریه نجاریه کلابیه او اهل سنت والجماعت
دارنگے ادریس کان دہلوی رحمہ اللہ هغه دا فرمائی چې اصل کې دا شپږ دغه لیداړلي دي. خوارج دي، خوارج به 15 ډلې دي. شیعگان دي هغه 22 ډلې دي. معتزله دي هغه 12 ډلې دي. جبریه دي هغه 3 ډلې دي. مرجئه دي 15 ډلې دي. مشبهه دي هغه 15 دي. محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی کہ اصل کې دا اته دغه لیداړلي دي. معتزله دي، معتزله کې وی به 20 ډلې دي. شیعگان دي هغه 22 ډلې دي. خوارج دي 20 ډلې دي. مرجئه دي 15 ډلې. نجاریه 3، مشبهه یوا، جبریه یوا، اهل سنت والجماعت یوا. نو دا ټوټل 3 اویاتې جوړ شو. د هر چا ځان له ځان له په دې کې تحقیقات دي. او دا اختلاف به کوم اختلافي د جمهور رأی دا ده چې دا به عقیدتن اختلافي، عقیدتن. او دا علامه شاطبي رأی دا ده چې عقیدتن عملا دواړه به وي. او دا فروعي اختلاف چې کوم دی د څلورو واړو مذهبونو ترمنځ دا فروعي اختلاف دا ترېنه نه دی مراد. فروعي اختلاف دی نه دی. اوس پکې کومه یوه ډله ده چې هغه به نجات مند کوي. كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله. دا کومه یوه ډله ده الله نبي صلی الله علیه وسلم قال ما انا عليه اهل السنة واصحابي والجماعت. زه او زما صحابه چې په کومه ډله کومه لاره باندې روان دي. بس نکدي دا د معتزله چې په کوم مسلک دی صحابه کرامو کې د چا نه دی رانقل. جبریه والا د چا نه دی رانقل. دا جهمیه والا چې وایي دا د چا نه دی رانقل. دا څونه باطل پرست ډلې چې دي نو د دې مسلک د چا نه دی رانقل. ملا صاحبه څلور واړو مذهبونو دې ته اهل سنت والجماعت وایي. د اهل سنت والجماعت دا داسې د یو خاص ډلې نوم نه دی چې لکه یو خاص ډله اوس په دې وخت کې وایي چې صرف منګه هغه د نجات والی. نه، دا په خپل مابین کې فروعي اختلاف دی چې د ټولو رجعه بیا چاته کېږي اهل سنت والجماعت دغې ته وایي رجعه چا څلورو واړو مذهبونو ته کېږي. په دې څلورو واړو مذهبونو باندې اجماع ده. فکر دې راغلی. او دا ځان له مبحث دی چې راشي په هغې کې به وکړو چې څلور کې دا ولې را بندې 15 مذهبونه ولې نه دي، یا څلور جوړېږي نو 3 ولې نه دي. په دې څلورو باندې اوس لنډه دا ده چې دې باندې اجماع ده. نو دا څلور واړو مذهبونو کې چې څوک دننه وي بیا خو په دې کې ځان له ډېر هر یو مذهب کې ډلې ډلې شته دی. خو چې چونکې د دې سره تعلق ساتي نو دې ته اهل سنت والجماعت هم وایي. او په ده باندې دا هم صادق دی ما انا علیه و اصحابي، ما انا علیه و اصحابي. د دې استدلال د ما انا علیه او د اصحابي نه دی. ما انا علیه څه دی مولا صاحب؟ قرآن او سنت او قیاس. او دارنګې دغه د اصحابي نه مراد دغه اجماع ده او قیاس صحابه کرامو کړی دی، په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی. او چونکې اجماع د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې ورته ضرورت نه و، صرف اجماع نه و. 3 دلایلو قرآن، حدیث او قیاس. او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم نه بعد پکې بیا اجماع ته هم ضرورت رالی. او اجماع داسې نه ګیني چې دا ثابته د قرآن سنت نه ده. قرآن سنت نه ثابته ده. امام شافعي رحمت الله علیه چې دی نو په شواروز کې 300 پیرې قرآن اړولی. دا ځان له مبحث دی، دا په فضایل القرآن کې راشي. دې ته طی الزمان او طی المکان دا ویل کېږي. زه به تاسو ته داسې بزرګانو نومونه درکمه په کتابونو په حوالې چې په لږ لږ ټیمونو کې هغې قرآن شریفونه به ختمول او آسماني کتابونه به یې ویل. هغه بزرګان نومونه به ته ویم، خو دا 300 پیرې دا دغه کړی و، دا کتلي. او په هره پیره به مې په دقه ځای باندې بریک نیولو د اجماع د حجت دپاره چې ویتبغ غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی. فکر دې دی د سبیل المؤمنین نه به په بدل لار باندې نه ځي. د سبیل المؤمنین نه به په بدل لار باندې نه ځي. او په سبیل المؤمنین سره احتراز راغلی د سبیل المسلمین نه. هلکه جماعت المسلمین ځان ته وایي که جماعت المسلمین ځان ته وایي. دغه ځان له باطل پرست خلک دي. فکر دې راغلی.
نو سبیل المؤمنین څه شول ملا صاحب؟ اجماع شول او بلا احادیث مبارکو کې د هغې حجت دغلی دا شته دی، تاسو ویلی دی راځه. نو ما انا علیه و اصحابي، الله تعالی دې موږ او تاسو په دغې پسې روان کړي. وفي روایت احمد، دا ترمذي راوړی دی، ابو داود راوړی دی، وسکت علیه، ها، او سکت علیه څه او کنه د معاویه رضی الله تعالی عنہ نا، معاویه ابن ابی سفیان فکر دی الاموی، ابو عبد الرحمن د اسم کنیه دا، د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې گورنر پاتې شوی دی. 130 احادیث مبارک د دنه را نقل دی. معاویه رضی الله تعالی عنہ او سیب علیہ رحمتام معاویه رضی الله تعالی عنہ چې وفات شوی و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سخت ډېر ملایکې جنازې له راغلي، پیزا خړه وه. یو ورځ کې راځي د خپو په نوکو رسول الله مبارک روان شو د کثرت د ملایکو نه. وی دا ولې؟ وی ما جبریل نه تپوس وکړو چې دا ولې دونه ډېرې ملایکې راغلي؟ وی لکثرت قراءته قل هو الله احد الله الصمد، دا صورت بیا ډېر لوستی. دا چې څوک روزانه 200 کرته وایي نو هغه جنازې له به ملایکې راځي. فکر دې راغلی. نو هغه یو مولي صاحب پکې ویلي معاویه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه دی وفات شوی. فکر دې راغلی. ما زه به استاد ته څه ویم؟ اسد الغابه پی احوال الصحابه مې ورته وښودله، ما دغه ځای راواړه وګوره، نو بیا چې راسه میلاو شو ویل دا خو ویل په دې نامه باندې 6 صحابه دي. ما زه ښه ده چې دا کتاب خو دې وکتل. څو صحابه دي ولاړه؟ 6 صحابه. معاویه رضی الله، د صحابه کرام په یو نومونه باندې ډېر صحابه کرام دي. فکر دې راغلی. د عمر رضی الله تعالی عنہ په دې حالاتو کې بعضو دام ذکر کړي دي چې بل صحابي د عمر په نامه نه و. وروره ما د یو ځای کې پیدا کړی دی، یو ځای کې مې څه کړی پیدا کړی. نو معاویه رضی الله تعالی عنہ نه هم روایت راغلی دی، داسې 72 فی النار و 1 فی الجنه وهي الجماعت. غټه ډله، څلور واړه مذهبونه د مقلدینو جماعت. وانه سيخرج فی امتی اقوام، لو بزی زما په امت کې قومونه تتجارا بهم تلک الاهوا، چې سرایت به کوي، داخلیږي به په دې کې دغه خواهشات. تجارا دې ته کې چې یو چیز باندې یو چیز واچي او ټول دغه ته خور شي ورسېږي. تتجارا لکه څنګه چې سرایت کوي د کلب بیماری په خپل مرګچي باندې. چاله لیوني سپي ټک ورکړی نو هغه د کلب والا بیماري هغه ته لګېدلې ده، هغه په هغه کې خورېږي هر رګ ته. دا بیماري په دې کې دغه نه دغه شي، دا خوره شي. کلب د لیوني سپي علامات درته معلوم وي، سترګې به د ده سرې وي، لکۍ به یې خپو کې ټومبلې وي، په هر انسان معروف غیر معروف باندې به عمله کوي. نو چې دا دغه یې دا تیګه چې ورته وایي دا به ډېره وایي، چې دا علامات پکې راشي نو دته ویلی کېږي څه ملا صاحب لیوانی سپي. الترغیب والترهیب 84 علامات ښودلي دي. پاتې به نه شي من د نه رګ او نه یو بند الا دخله، مګر هغه ته به داسې شي داخله شي. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله بشک الله تعالی لا یجمع امتی نه راجمع کی امت زما. قال امت محمد صلی الله علیه وسلم علی الضلاله، دا دونه لی جماعت په تقلید راجمع ده، ولدا په گمراهی راجمع دي. لا وید الله علی الجماعه، مدد الله د جماعت سره. هر کدی پلان کی بانی وای د پلان کی لاس ته، پلان کی بانی د پلان کی لاس ته. نو داسې خو د پاسه د لاس پروت وي که نه وي؟ د پاسه پې د لاس پروت نه وي که. وید الله علی الجماعه، الله تعالی
واحد لا شریک دے فی الذات، واحد لا شریک دے فی الصفات، واحد لا شریک دے فی الافعال. دا زمونږ د اهل سنت والجماعت د څلورو واړو مذهبونو روانه. علامه ابن تیمیه صاحب توحید کې دا وایي چې توحید فی الذات او توحید فی الصفات او توحید فی الالوهیت والربوبیت. توحید فی الالوهیت والربوبیت قصه خو پکې ډېره اوږده ده، شرقایت کې موږ ویلې ده، خو موږ وایو چې هغې نه مراد د څه شی دی؟ انکار دی عن الوسیله. په دغه توحید کې انکار کړی چا نه وسیلې چې وسیله د دغې توحید سره منافات لري. نه، اهل سنت والجماعت د دغې خبرو قایل نه دي. دا هغه مراد د دې تقسیم نه دا ټیک ده چې دا تقسیم د توحید فی الالوهیت والربوبیت زمونږ سلفو کې بعضو کتابو کې شته دی، خو د هغې غرض د هغې نه هغه انکار عن الوسیله او بطلان د وسیلې نه دی. او علامه ابن تیمیه ترې نه بطلان د وسیلې اخیستی دی. او غیر مقلدین پکې لږ نورم خواږې شوي دي. توحید فی الالوهیت والربوبیت چې وایي توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی الاسماء والصفات. او توحید فی الاسماء والصفات څه ته وایي؟ چې دا ید الله راغلی دی، وجهه راغلی دی، دا دې ټکو کې به وایي څه نه کوو، څلور کارونه دا به نه کوو. تفویض به پکې نه کوو، تاویل به پکې نه کوو، تحریف به پکې نه کوو. ورپسې بل دله درځي زاوس څه تحریف خو وشو که تفویض به پکې نه کوو، تاویل به پکې نه کوو. تقسیم نه دی. د نیر شو ته ویلي مې دي بار بار، دې زړو ملګرو ته خو مې څو پیرې ویلي شرقایت کې، او دلته مې ویلي په دې سبق کې تفویض پکې نه کوو، تاویل پکې نه کوو، تشبیه پکې نه کوو، تمثیل پکې نه کوو، او تحریف پکې نه. دې څلورو واڼو کې که د یو کارم وکړو نو دا به بیا توحید نه وي. العیاذ بالله. زمونږ ټول سلفو ته څونه غلط نسبت وکړي، هغوی تفویض کوي، او زمونږ خلفو ته څونه غلط نسبت وکړي، هغوی څه وکړي؟ مناسب تعبیر کوي. دې ته دیو شرک وایي. وید الله علی الجماعه ومن شذ شذ فی النار. هغه څوک چې هغه ځان له شو د جماعت نه، نو ځان له به شي په اور کې. رواه ترمذي. په دې کې سلیمان بن سفیان تمیمي دی، ضعیف دی، خو د دې دپاره تلخیص الحبیر کې د حافظ ابن حجر او مستدرک د حاکم کې شاهد شته، د هغې سره په دې باندې جبیره لګېږي، نو حدیث به حسن درجې ته خیږي. وعنه رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتبعوا، تاسو تابعداري وکړئ د سواد اعظم د غټې ډلې. سواد اعظم هلکه مقلدین دي که غیر مقلدین؟ فإنه من شذ شذ فی النار. رواه ابن ماجه من حدیث انس. په دې کې ابو خلف الاعمى دی، خو لیکن معنی معلومه ده. په ابن ماجه کې په صحیح حدیث راغلی فعلیکم بالسواد الاعظم. وعن انس رضی الله تعالی عنہ قال فرمای قال لی ویل ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بنیا، اے بچوړیا. پیغمبر علیه السلام دته بچی ویل لکه ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. کدی دی جواب دا دی چې دغه آیات ما كان محمد ابا احد حقیقتا د رجال پلار، او دی حدیث کې چې یا بنی رالی نو دا شفقتن دی. انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد، دا هم دلته روان دی. او دی حدیث کې علی بن زید ضعیف، لیکن ترمذی دی ته حسن ویلی لوجه د شواهدونه. لوجه کوم حدیث په سند کې چې ضعیف راوي امام ترمذی ورته حسن او صحیح وایي، هغې کې بیا نور شواهد به را پیدا کړي، نو شواهد ورلره نور وي، د هغې د وجې نه هغه د حسن درجې ته ختلی وي. او دا بنیه دا بچی کې دا بنیه دا تصغیر د پاره د شفقت دی، د پاره دا یعقوب علیه السلام خپل زوی ته څه ویلي؟
یا بنی ورته ویلی ده که شفقت والا او دغه ورته څه ویلي دي یوسف علیه السلام هم شفقت کار کړی یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا یا ابتی دا دې کې دا تا راغلي تا او د مونس دپاره راغلي نو کافیه کې راغلي دي ملا صاحبه وی دا ویقال ابتی حملا علی امتی دا په هغې باندې چې ورمحمول دی هغې باندې هسې دی ورمحمول دی خو راجح جواب دا دی چې نه یا ابتی کې تا دپاره د چا د ملا صاحب د شفقت دا د تانیس نه ده نو ګوره بچیم پلار ته د شفقت آواز کوي او پلارم بچی ته د شفقت یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک یا بنیا ان قدرتا که ته قادره شي چې ته سبا کې او ماښام کې اونۍ په زړه ستا کې غش پکې رانشي غش څه ته ویلی کېږي حسد کینه چاله خیرخوا جوړېدل خیرخوا نو هغې ته نصح وایي او چاله بدخوا جوړېدل دې ته غش وایي چې زړه کې داسې قسمه خیالات راشي چې یاره ته وایه چې د یو انسان بدخوا شي نو دې ته غش وایي لیه دین د یو تن دپاره فافعل دا کار وکړه ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب السنة فقد أحبني ومن أحبني چا چې زما سمینه وکړه کان معي في الجنة رواه الترمذي په سند کې علي بن زید دی حسنه الترمذي لشواهده ټیک ده چې راوي پکې ضعیف شته دی خو شواهد نور لري خام وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين اتاه عمر فقال انا نسمع من اور احاديث لرا دا حدیث جمع احاديث دا خو نه راځي نو ما تاسو چې دا جمع الجمع دا او یا لجموع شاذو لقبیلین دا یادیم من یهودا تعجب کې ور دی منګ لرا اپتراتینی چې منګ لیکلو کو بعض داغي تاسو ناشنا خبرې راته یهود وای کاغه منګ ودی کو څنګه د جی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې ګوره قاریږي ها یو حدیث پاتې شو ها وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي چا چې منګولي ولګولي زما په سنت باندې په وخت د فساد د امت زما کې نو د دفاره اجر دی د سلو شهیدانو اجر د چا دی د سلو شهیدانو ګوره د دا ویلي چې کوم دی کې زما سره دغه نوي ملا صاحبه دغه ترې راوالی که زما سره څه نوي زه هغه کتاب المصابي والا روایت پیدا نه کړم نو هغه ځای خالي پرېږدم نو وایي که چېرته تا منده کړو نو ته پکې صیبه هلته دغه لګول وکړه جزاک الله خیره نو ته به دلته کوم یو لګې رواه البیهقي فی کتاب الزهد دلته خو رواه پسې بیاض دی خدا بیا علماء ولستلی دی چې رواه البیهقي دا دپاره اجر د سلو شهیدانو راغلی دا په کوم ټیم کې عند غلبة البدعة والجهل مرقات کې ملا علي قاري وایي او دې کې بل روایت راغلی دی فله اجر شهیدن طبراني راوړی دی او دې کې راغلی سل شهیده معنا دا روایت چې کوم دی نو دې کې هم ضعف راغلی دی حسن بن قتیبه دا ضعیف دی او په له اجر شهیدین کې هم ضعیف راوي راغلی دی هغه څوک دی ملا صاحب هغه کې عبدالعزیز بن ابي داود ضعیف دی دواړه ضعیف دي خو تطبیق به بیا هم کې چې منګولې چا ولګولې په سنتو باندې فکر دی رالی په وخت د فساد د امت کې فساد بویا که لوگ فساد راغلی دی نو اجر د شهید به درته میلاو شي او که ډېر زیات فساد راغلی سل او که بینبین دی نو بینبین که بینبین دی نو بینبین بسم الله الرحمن نو اجر د یو شهید والا روایت
او اجر د سل شهیدانو والا دا دوانه ټیک شو ښه. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هینا پاوه کی چراله ته عمر وی منګ اور احادیث لر یهودنا تعجب کې ورځي منګلره حیرانې منګلره اپترا ستا سورې شته دی تاسو یې نه دا چې مونږ ودی کو بازي دا غي ناشنا خبري ویلي کې نه دا غیار خبري بنلې کې. فقال فرمان رسول الله صلی الله علیه وسلم امتهوکون انتم حیران شوي استئ تاسو تعجب کوونکي استئ تاسو یې کړي دا کار باندې. عمر رضی الله تعالی عنہ یو سړی ولید دانیال علیه السلام کتاب یې لوستلو هغه ورته ډېر سخت قار او غوسه شو. حیات الصحابه کې دي. تاسو حیران تحیر او حیرت کې واقع کېږي تاسو لکه څنګه چې دا حیرانتیا کړې د یهودو او نصاراو چې دا ما د سره وړي دي دا ولې ته تاسو ویست لقد جئتکم بها ما را وړي دي تاسو ته دا دینم بیضاء سپین بیضاء مؤنث دی مذکر سره ابیضو صيغه اسم تبذير شو لك نعم اسم تبذير عيب ولو النمي آيات تكسبين تسوي يفيزي ناصق تكتر أسود حالك تكشين أخضر ناظر أو تكزر أصفر باقع أو تكسر أحمر قان بيضاء سپین نقية صاب سوترا. ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. که موسی علیہ السلام ژوندی وی نو گنجائش بنو د پاره د موسی علیہ السلام د هیڅ مگر صرف زما د اتباع نو دینه غیر به د هغه چاره نه وي چې په خپله باندې صاحب د دغه کتاب حضرت موسی علیہ السلام هغه حیات وی نو زما د اتباع نه غیر د هغه څه چاره نه وه نو تاسو بیا ولې هغه طرف ته ځئ. دې کې بل یو روایت په بعضې کتابونو کې راغلی دی ولو کان موسی و عیسی حیین بیا به هغې څه کې نو دې ته وایي دس پردو کتابونو کې خلک ګوتې وایي دا یاد ساتم. ډېر داسې کتابونه شته دی چې لکه د چا پخوانو علماو د منلی شوو معتبرو خلکو کتابونه وي او وروسته خلکو په هغې کې دس ګوتې پکې هغې کې والي په هغې کې د ځان نه مسلې څه کړي ملا صاحب راایستلي هغې سره بیا څه ځان نه پکې خبرې راایستلې وي هغې سره بیا څه هغه په روایت کې چا ځان نه څه ملګري کړي بالفرض والمحال که هغه صحیح وښیي لو کان موسی و عیسی حیین نو دا تغریب دی که موسی علیه السلام ژوندی وی اوس او عیسی علیه السلام په دې ځمکه وی اوس لما وسعه الا اتباعي او عیسی علیه السلام چې راشي وروسته هم د رسول الله د اتباع نه غیر څه چاره شته نشته دی ها او دا چې خپل ځای راشي په هغې زه تاسو ته بیا مباحثې چیړمه په حواله به ته دا ثابتومه چې عیسی علیه السلام چې راشي نو دا به حنفي مسلک باندې وي احنافو په مذهب باندې به څه کېږي ملا صاحب چلیږي. نو موسی علیه السلام ګوره هغه چې کوم دی څه به وایي صاحب علیه رحمت چې ژوندی وی نو بیا به اتباع بیا د چا کولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې کې ګوره بل روایت راغلی دی والذي نفس محمد بیده 55 نمبر روایت ګوره کړم ټوټل 194 کې لو بدا لکم موسی فاتبعتموه وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی هغه به زما تابعداري کړی وی هغه به زما تابعداري کړی وی.
موسی علیہ السلام چې کله د الله پاک جل جلاله سره کلام کړی نو هغه کلام پسې چې وګرځي تحقیقات کې نو ځینې ځایونو کې به راشي علامه ابن شاهین هغه کلام راوړی دی، علامه آجوری کتاب الشریعت کې دا دغه کړی راوړی دی، کتاب السنه کې راغلی دی، تفسیر در المنصور کې لږ دغه کړی دی، دا راغستی دی. موسی علیہ السلام کلام د الله رب العزت سره کمې خبرې وي، کمې خبرې په دې باندې مستقل زما تقریر دی د جمعې د مانځه چې کمې خبرې وي. وګوره یو خبره پکې دا وام چې الله پاک دی موسی علیہ السلام ته وایي ای موسی د بني اسرائیلو پیغمبران چا چې زما سره په دې حال کې ملاقات وکړو چې د سید الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه منکرو نو دوزخ ته به یې غورځوما. دې وخت کې موسی علیه السلام تپوس وکړو چې زما ربي محمد څوک دی؟ الله رب العزت ورته فرمایي چې زما په خپل عزت او په جلال باندې قسم چې په تمام مخلوقاتو کې ما د هغه نه بل افضل نه دی پیدا کړی، د هغه سره بل مساوي هم نشته. دې ته مسله د امتناع النظیر وایي. بیا په دې کې علما په دوه ډلې دي چې دا امتناع لذاته ده که لغیره ده. او تاسو موږ خبرې کوو چې د غی ده ستاسو ذهن یې راوالي نو مسله دې ته وایي مسله د امتناع النظیر ورته ویلی کېږي چې لکه دا امتناع دا بل نبي صلی الله علیه وسلم محمد صلی الله علیه وسلم په شان ته بل شخصیت پیدا کېدل خو بالاتفاق ممنوع دي، خو دا امتناع لذاته ده که لغیره ده. او بیا یې ورته وویلې چې عرش او اسمانونه ازمکې نور او سپوږمۍ د دې د پیدا کولو نه 2000 کاله وړاندې ما د محمد نوم د خپل نوم سره یو ځای کړی و. په عرش باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شوی دی په صحیح سند سره. دا شته د حاکم کې چې کوم سندونه راوړي هغې کې یو سند څه دی ملا صاحبه هغه صحیح دی. او بیا یې ورته وفرمایل چې زما دې په خپل عزت او په جلال قسم وي چې زما په ټول مخلوق باندې جنت تر هغې پورې حرام ممنوع دی چې تر کومه پورې ته محمد صلی الله علیه وسلم د امت نه داخل شوی. الجنة حرام علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمة علی الامم حتی تدخلها امتی. نو اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه ټکوي، ریدوان به وایي څوک دا به ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل نوم یاد کړي وی پتا باندې امرتو زما امریم چې تا ته جنت کولا وکړم. نو لومبی به جنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه کېږي مناسب کولاویږي. نو موسی علیه السلام ویلې یا الله دا امت د هغه د یاد کړه د هغه امت څوک دی؟ الحمادون، هر حال کې به زما حمدونه وایي. الله پاک د دې امت ښایسته تعریف کړی دی او وایي د ورځې به روژه نیسي او د شپې به رانه ډارېږي. ویل ای زما ربا د دغې امت نبي به دې زه جوړ کړی وی نه د دغې امت نبي د هغې نه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ویل یا الله چې ما یې نبي نه جوړی نو دغې خلکو سره ما یو ځای کا، یعنی دغه امت کې مې راوله. نو الله رب العزت ویل اجعلني منه. نو الله رب العزت ورته فرمایي وی په جنت دارالجلال کې به دې اوسه یو ځای کم، په جنت دار الجلال کے بڑے سیاو دیکم. کتاب السنت جلد نمبر 1 صفحہ 305، حلیت الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ 430، او دارنگی الشریعت دا آجوری جلد نمبر 1 صفحہ 244، تفسیر در منصور جلد نمبر 3 او صفحہ دا 542. موسی علیہ السلام هغه چې ژوندی وی نو هغه خدا تمنا و چې دې امت کې زه څه شمه دا راشم. نو تاسو بیا ولې نور کتابونه دغه کوئ دا ګورئ نور کتابونه، او بیا ولې تاسو د نورو کتابونو کې لیکلو ته محتاج او مجبور یاست. وعن په دې کې روایت کې مجالد بن سعید دی، هغه هم متکلم فیه راوي دی، خو شواهد لري دا حدیث نور د هغې د وجې نه دا حدیث د حسن درجې دی، حسن لغیره، حسن لغیره. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل چاچ خوراک کو طیبا پاک حلال
پاک حلال. کله نه کله شی حلال وي خو طیب نه وي. طیب دې ته ویل کېږي حلال هم وي مزیدار هم وي، حلال هم وي او مزیدار هم وي دې طیب وي. او عمل وکړي په سنتو کې او په امن کې شي خلق بوایقه د شرونو نه داخل بشي جنت ته. فقال رجل اسلام ان هذا بشک دا نن ورځې ډېر دي په خلکو کې وسيكون في قرون بعدي وروسته زمانه کې به هم راشي. رواه ترمذي. په دې کې ابو بشر مجهول راوي دی ها، خو حاکم چې دا په کوم سند راوړی دی 4 جلد 104 صفحه باندې اق سند سیم دی او په خپل باندې حاکم وی صحیح الاسناد، صحیح الاسناد. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم في زمان تاسو په دا زمانه کې استیمن تر کچا چې پرې خو تاسو نه عشر لسمې صدا چې د امر شی پاغي باندې هلاک بشي بیا براشي دا زمانه چا چې عمل کړی دینه په لسم هغه باندې چې د امر شی پاغي باندې نه جان نجات مند کی نجات با مند کی. په اخره زمانه کې چې لوګه تقوام سړی په ځان کې راولي نو ډېر کار دغه کې در کې. په دې کې نعیم بن حماد دا کم راوي دی صدوق یخطئو والا راوي دی د داسې راوي والا روایت د حسن درجی وي ها، حسن لذاته. وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دل قوم ندي گمراه شي قوم پس هدایتنا كانوا عليه جدي پاغي باندې لؤت الجدل مگر راته کې کله جګړه تا دا جګړه یو داسې شی دی جی صاحب چې دا د دې ليله القدر دا تعین موږ ته د جګړې د وجې نه موږ محروم پاتې شوي. كنت خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فلان فلان کی جګړه قرضه کې جګړه وه، یو ویل راکه او بل ویل دربکم. په هغې کې چې جګړه اوازونه یې پورته کړي صرف پیغمبر علیه السلام چې په چا باندې دغه د چا چې حق و هغه ته دغه وکړه د اشاره وکړله چې نیم یې که ورته نو هغه ویل بس جي دقسې مې وکړو زه نیم دې راکړي. بل ته ویل پاسه اوس یې ورته ادا کوله ویې ګوره ادا یې کړه خبره یې جوړه کړه. فیصله به څنګه کوې ملا صاحبه چا په چا باندې حق دغه طریقه به ورسره کوې او نه روزي څه به ورته ماف کړي اندازتن بیا به دغه کړي. نو جګړه کې دا کار دی، جګړې مګړې په کول پکار نه دي. یو عالم له پکار چې د بل عالم نه داریږي قربانیږي. فکر دی په دې مستحبات او په دې خبرو دا کم باندې چې دا مناظرې مباحث کېږي د دې یو خبرې په خبر کې تپوس شته. فکر دی راغلی چې تکلم بعضې داسې مناظره به دا خپل علمي میدان دی مناظرې خوند کوي، علمي میدان چې دغه کې خوند کوي، په کتاب کې به تحقیقات کې خوند کوي چې ته اورې نو هغه څه کوي خوند کوي. دا ټیک دی یو علمي مبحث دی مشغله ده خپلې داسې نه چې د دې نه جګړې سازي شي حسد او کینې تې سازي شي. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ضربوه لك دیو نه بیانې دی لره ستا دپاره مګر جګړه بلکې دا قوم دی جګړه ما رواه احمد و ترمذي وابن ماجه او ترمذي شریف وته حسن صحیح ویلی دی. وعن انس رضی الله تعالی عنه وسلم کان یقول لا تشددوا تاسو سختي مه راولئ په خپلو ځانونو باندې، خدای به سختي راولي په تاسو باندې. فإن قوم بشک قوم د هغې سختي راوسته په خپلو ځانونو باندې الله سختي راوستله په هغې باندې په تلک بقایاهم دغه بقایا د هغې دي په الصوامع والدیار عبادت خانو کې په کورونو کې رهبانیه او رهبانیتو د ځان نه جوړ کړی و دی لره ما کتبناها موږ نو پرس کړی دی لره علیهم په دیو باندې خو بیا د هغې خیال هم ونه ساتلو. نو چې ځان باندې مستحبات داسې عام کارونه هغه په ځان باندې لازم کې او بیا خیال هم ونه ساتي نو بیا ښه کار نه دی که نو. په دې کې عبدالرحمن ابن ابي العمیا دی، ابن حبان ورته ثقه ویلی دی، بس دا کافي دی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نازل شوی قرآن په 5 طریقو باندې حلال حرام. ځینې پکې ایتونه داسې دي چې دا شی حلال دی دا حرام او محکم متشابه. محکم متشابه کې مې ته فرقونه تیر کړي او امثال ګوره مثال قرآن شریف کې 3 مثالونه راغلي دا په لفظ د مثال سره نور هم پکې ډېر دي 3. نو تاسو ته څه پکار دي؟ فحلوا الحلال حلال وګڼئ حلال وحرموا الحرام حرام وګڼئ حرام. عمل وکړئ په محکم باندې ایمان وکړئ په متشابه باندې او عبرت والي په امثالو باندې. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دیو کې واجتنبوا الحرام واتبعوا المحکم قال قال اسلم الامر ثلاثه امر 3 دي خو وای 2 دي کنو حدیث کې راځي
درې دي. یو هغه امر دی بینون رشده چې د هغې صلاحیت د هغې هدایت ښکاره باره دی، فاتبعه تابعداري وکړه هغې لره. امر هغه دی بینون غیه چې د هغې ګمراهي ښکاره ده، فاجتنبه ځان د هغې نه بچ وساته. و امر اختلف فیه چې په هغې کې نه اختلاف راغلی دی، هغې کې څه راغلی؟ اختلاف معنا یې پټه شوې ده، یا خلکو پکې د ځان نه اختلاف دغه کړی دا کړی دی. نو فکله الی الله، اوس پر هغې لره الله ذوالجلال ته. الفضل الصالح معاذ بن جبل رضی الله عنه قال رسول الله ان الشیطان، بېشکه شیطان چې دی ذئب الانسان دا شرمخ دی د چا؟ د انسان په شان ته د شرمخ د ګړو او د بزو. شرمخ خو پېژنئ که نه؟ نو د شیطان د انسانانو دپاره شرمخ دی، لکه د ګړو د بزو دپاره چې شرمخ. یأخذ الشات، دا نیسي کمه چیلی الشازه، چې کمه شازه ده. شازه څه ته کېږي؟ چې د نورو نه ځانله شوې ده، د نورو چیلو سره او د ګډو سره موانست نشته دی، ځان له ځان له ګرځي. القاسیه والناهیه، لرېوتې د ناهیه یو طرف ته شوې ده، چې کمه چیلی هغه ځان لشي نو شرمخ په هغې حمله کوي. شرمخ په دې جماعت د چیلو د ګړو باندې حمله نه کوي. ولې؟ وایي د دې سره دی شپونکی او شرمخ ډارېږي له شپونکي نه. فکر یو ساده باده سړی ورسره دی، چونکه اوس په لاس کې ورسره د شرمخ دی ایریږي، ځکه بادشاهي د انسان ده که نه په ځمکه باندې. نو ګوره شیطان هم جماعت له نشي راتللی. ید الله علی الجماعه، ید الله علی الجماعه، دقې وجه. وایاکم تاسو ځان لرې وساتئ والشعاب، د ځان غونډو تکولو ډډې تکولو ته چې ډلې سازي کوي. وعلیکم بالجماعت والعامه، جماعت او د عام خلکو اتباع کوي. راه محمد 5 جلد 242 کې. په دې کې عمر بن ابراهیم د قتاده نه نقل کړی دی، ضعیف دی او بل سند په دې دپاره شته، خو هغې کې ضعف نشته. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين، ما پرېښودي په تاسو کې دوه امرونه، لن تضلوا، هرګې به تاسو ګمراه نه شئ تر څو پورې چې تاسو منګولې نه کولي په هغې دواړو باندې. یو کتاب د الله دی، بل سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، رواه فی المؤطا. هلکه دې کې دوه دي، یو مؤطا بل موطا. یو کې حمزه ده بل کې حمزه چې دا حمزه پکې راوړې مؤطا، نو د دې معنا د اتفاق کړی شوی. امام مالک رحمت الله علیه چې کله دا کتاب ولیکو نو دا یې عالمانو ته پیش کو، ټولو عالمانو اوس په اتفاق وکړو چې ټیک کتاب دی، نو د دې نوم وګرځېد د مؤطا، اتفاق کړی شوی. او چې دا حمزه ترې لرې کړي موطا، نو معنا دا آسان کړی شوی. نو په دا ړومبی کتاب دی چې د ولیکو په حدیثو کې، دا حدیثو کار ورسره آسان شو. فکر دی راني هغه راته ویې مرګې دا هسې سره نیولې. بل دا د ملا صاحبان چې دا یې څه چل وکړو، دا امام مالک رحمت الله تعالی علیه چې کله دا کتاب ولیکلو نو دا یې دریاب له ویوړو، او یو پیره دریاب ته داسې ورلړکو، واپس ولرالی، بیا یې ورلړکو، بیا یې ورلړکو، 3 پیرې واپس دغه شو، د ده خواله به واپس رالی چې راوچت یې کړو نو یو څاڅکې اوبه هم پسې نه ولګېدلې. ده دا ویلي وو چېرې که دا د دریاب زما دا کتاب ویوړو نو دا به په آخرت کې ماته څه نجات راکړي. نو چې دا وی نه وړو نو بیا ډېر زیات خوشحاله شو. بیا د هغې نه بعد عالمانو ته پیش کړو، نو هغوی پې څه وکړو، اتفاق دغه که دا وکړو. اصح الکتب بعد کتاب الله مؤطا د امام مالک وایي. خو چې کله امام بخاري رحمت الله علیه صحیح بخاري ولیکو نو بیا د هغې نه بعد فیصله داسې شوه چې اصح الکتب بعد کتاب الله صحیح البخاري شو، یعنې مخکې دا مؤطا د امام مالک. د دې هم ډېر لوی برکات دی، خاص کر هغه زنانه چې د کوم ماشوم کېږي او دا په لاس کې ونیسي، الله تعالی به ته ماشوم په اسانه باندې ورکړي. مؤطا د امام مالک.
او دا امام مالک را نقل کړی دی مرسلان ډایرکټ قال رسول الله وایي که دا خو تابعي دی صحابي خو نه دی که نه خو دا حدیث په شعب الایمان د بیهقي کې متصل دی هلته مرسل نه دی او په مستدرک کې دا متصل دی ها امام مالک د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت باندې دا روایت راغلی دی وعن غزیف بن حارث السمالی رضی الله تعالی عنه دا غزیف د اسم کنیه د ابو اسما دا د حمص دی او په دې کې نه اختلافات دي د امام بخاری رحمه الله او د ترمذی او د طبرانی رضا ده چې دا صحابي دی او حافظ ابن حجر رضا ده چې نه دا تابعی دی حالا فرمای خادابل و پاش ابو ذر دینه قسم من فارق الجماعت سو چې جدا شو جماعت شبرن یولیش فقد خلقنه د ویست ربقه الاسلام اتکړی د اسلام من عنقی د خپل څټنا مسند احمد دا راوړی په پنځم جلد 109 کې او د دې لپاره نور شواهد هم شته دی د هغې د وجې نه دا حدیث صحیح لغیره دی نو دا فرمایي چې فرمان علیه السلام ما احدث قوم را پیدا بنه کې قوم بدعت لره مګر پورته به شي مثل د هغې د سنتو نه نو منګولې لګول په سنتو باندې بهتر دي د پیدا کولو د بدعت نه رواه احمدو په دې کې ابوبکر بن عبدالله بن ابي مریم العناني ضعیف دی خو د نور شواهدو د وجې نه دا حدیث حسن دی شواهد د ابو هریره نه یو نقل دی د ابن مسعود نه یو نقل دی د ابن عباس نه یو نقل دی د دیلمی نه یو نقل دی په طبرانی کې وعن حسان رضی الله تعالی عنه دا حسان بن عطیه المحازلی دی ابو بکر دمشقی دی دا په ابو بکر باندې مشهور دی د ثقات التابعین نه دی او دا ثقه سړی دی فقیه عابد التقریب په 158 کې لیکي قال نو دې فرمایي مفتلا قوم بدعت باندې جوړ کړي قوم بدعت لره په دین کې مگر خدای پاک بو باسي سنت د دینه مثل داغي بیا به واپس کې نه کې دی لاله الیهم دې ته الی یوم القیامه ان ابراهیم بن میسر قال نو دې دا څو دې طایفی دې د مکی اوسیدونکو دي او د صغار التابعین نه دي او شپږ احادیث له د صخره نقل دي او په 132 هجری کې دی وفات شوی دی قال نو دې فرمایي من وقرا چا چې عزت وکړو صاحب د بدعت فقد عانن د مدد وکړو علی هدم الاسلام پرونولو د اسلام باندې علی هدم الاسلام نو دا الف لام پکې عهد خارجي دی معنا د چې کوم اسلام دی خپل اسلام پرونولو باندې د مدد وکړو او بعض علما چې الف لام استغراقي دی ځکه چې د بدعتي دا دغه وکړو دا عزت یې وکړو نو خلک به په زړه کې به د بدعتي وقار او عزت سیوا شي بیا به د تقریرونو او بیانونو ته غوږ دي نو په هغې باندې به خلک ګمراه کېږي نو د اسلام ورڼاو یو قسم لا وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال من تعلم چا چې زده کړي کتاب د الله تعالی بیا یې تابعداري وکړه هغه چې په دې کې خدای به هدایت وکړي دته د ګمراهۍ نه په دنیا کې وبساتي د لاره په ورځ د قیامت د سوء الحساب نه حساب په شپږ قسمه دی رابش وفي روایت قال من اقتدى بکتاب الله لا يضل گمراه بنشي په دنیا کې نو بدبخت شي په آخرت کې ثم تلا به ولستدا آیات ومن اتبع هدايا چا چې تابعداري کوي زما د هدایت فلا يضل ولا يشقى گمراہ بنشي بدبخت بنشي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله بيان الله جل جلاله صراط مستقيم لرا مثال د صراط مستقيم او دوانو اړخونو د دلارې ته سوران د دیوالونه او په دې دوانو کې دروازې وی کلاو کړې شوی او په دروازې باندې پردې وی مرخاتونه ځوند کړې شوی او په سر د غلار باندې داعین له را بلون کې یقول وای برابر شي پس ملارا مکهږي ولا تعوجوا وفوق ذلك او د فاصله دغه نه داین بلون کوي هغه بلونه کوي کله مار کله هم چې قصب کې عبد یو بنده چې کلاو کې یو شی دغه دروازو نه دی غاړو ته چې کومې دروازې دي او دا کلاوي ورننولي دغه ګناه کوي هغه ته آواز کوي وی حقا دا کلمه د زجر ده ها هلاک شي اخوشه لا تفتح مکلاوه فانك بشک تک کلاو کې دلر تلج هور داخل بشي ثم فسروا به تفسيرو کدی لرا خبر ورکړه چې دا صراط
دا اسلام دی او دا دروازې کلو کړی شوي محارم د الله تعالی دي او دغه پردې چې رس بلند کړی شوي دي دا حدود د الله دي او بلونکی په سر د دغې لارې باندې هغه قرآن دی او بېشکه بلونکی د پاسه د هغې واعظ د الله دی په زړه د هر یو مؤمن کې ورواه احمد والبهقي في شعب الایمان عن النواس بن سمعان وكذا الترمذي عنه الا انه ذكر اخسر مگر اگر اول مختصر منه دا غینا حسن درجی وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال من كان مستنن سوچ هغه اقتدا کوون کې دی نو دا د اقتدا وکي د طریقې به من پاغه چا پورې قدمات چې هغه مړ دی د مړو پسې روان شي چې په کومه ښه طریقه تللی دی زه د هغه په اتباع پسې روان یم که د ژوندي په حق له ته دا فیصله وکړي چې دې څه کوي بس حقه زه کومه نو هغه څه پته لګېږي نن په هدایت دی خدای مکه بل درس په ګمراهي شي بیا هم پسې ته روان وي نه فإن الحي بشک ژوند دی چې دی لا تؤمنو باور نشي کېدی په ده باندې د فتنې نه امن نشي راتلی په ده باندې د فتنې نه اولئک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم کانوا افضل هذه الامة دا بهترین د دې امتو ابرها په اتباع د نیکوالي د دې امت سره قلوبا په اتباع د زړونو سره په زړونو کې دا ډېر ابرو و اعمقها او ډېر جورو په نسبت د دې نور امت باندې علما په اتباع د علم و اقلها او ډېر کمو په اتباع د دې نور امت تکلفا په اتباع د تکلف به نه کول تکلف دوه معنی دي صحابه کرام یو تکلف دا دی چې نیمز من المتکلفین د ځان نه جوړونکی د جواب دې ته متکلف نو دیو به د ځان نه جواب نه جوړاو دیو به ته چې کومې خبرې تپوس رالی نو د شریف تلاش به یې کول که په خپله ورته یاد جواب به یې ورکوو که نه د بل چا به یې زده و د هغه نه به یې معلومات کول نو هله به یې جواب ورکول خو د ځان نه به یې جواب نه جوړول نو دا صحیح خلک وروسته زمانې والا خلک خو دا قصه نشته تاسو ته دې زمانه کې چې زموږ استادو نه تپوس کېږي نو که موږ ته یاد یي او که نه خو لیکن موږ دا کوشش کوو چې دې سړي ته خامخا جواب ورکو مازغه ورته وجنګو را وجنګو کار ورته څه کوو ملا صاحبه برابر دا نه دی ټیک دویم دا دی چې تکلف پکې کم ښه خلکو ډېر خوراکونه ډېر لباسونه ډېر دا او ډېر دا او ډېر دا قصې خدای پکې تکلف یې کم تکلف یې اوس چې لکه ستاسو یو میلمه راشي په دې زمانه کې د میلمه د چیو سره به بسکټ یو ځای راوړئ سموسې به بل راوړئ کیک به ورسره بل راوړئ پیکه دې رالی او ځینې اکثر پکې خلک د متول حاشیې ته هم خېږي چرګان هم ورسره چې سره څه کړي نو دا تکلفات چې کوې نو د دې دپاره لابودي ده د غټو تجارتونو یا د بار ملک د مزدورۍ په دې دغه کې نه کړي دا قصې قطاري بېکاره زموږ د علاقو په هلته چې دی د خلکو دا نوکرین هم نه وي دونه غټ دغه هم نه وي اوس خو هلته هم دغه ماحول بدل شو خو مخکې لکه کار پکې سیده ساده و د نږدې علاقې میلمه چې به رالی غوا به چې د چا لنګ هلته پی نه خرڅېږي اوس به دا هم شروع شوي لږ او ترقي به کوي نو دا پی شوده دا نه خرڅېدل چې د چا بچې میلمه به رالی نو به سورچی به یې وله وکړو صرف سورچی او بس داسې کیلومیټر 2 کیلومیټر والا سړی او داسې د شپږ اتو کیلومیټر والا سړی به رالی نو یاره غلی به یې ورسره بیا یو قسمه شیز هم راوړو د خوراک لکه یو بکري د بکرۍ یو پلیټ به یې ورسره راوړو بس دا 2 او 3 دا شیزونه پکې اوس هلته هم شروع شوي دي لکه دې رالی خو لیکن دا کارونه نه نو بس خرچې مرچې به په دې لیول باندې څه وي ملا صاحب کم یو قسم ترکاري لکه ټول کور کې یو کټ وای او دلته خو وایي لکه ګل خان وایي چې پهلوګانو څه کوي نو هغه به بیا کرچالان پخې او شیر خان وایي چې کرچالان پکې هغه به دال پخې بل نو په یو کور کې 3-4 دا کټ وایي تیارېږي نو دا خرچه سیوا شو که کمه شو نو تکلف پیدا شو نو دا د اصلي خلکو لاره نه ده ملا صاحبه ها اقلها تکلفا څوک دي ملا صاحبه صحابه کرام دي ورکړي دي الله تعالی دې لره دپاره د ملګرتیا د خپل نبي صلی الله علیه وسلم چې الله د چا اختیار غوروالي وکړي نو به غوره نه ان الله نظر في قلوب العباد فاختار منهم الانبیاء ثم نظر في قلوب العباد فاختار منهم الصحابه دا الله را چن کړي دي
د پاره د اقامت د دین تاسو پیژنئ پر فضیلت د دیو یعنی د دیو کار د خوراک او د سکاک سلام او د لباسونو او د دې لانجو کنجو سره د دین سره د دیو صرف کار دی نو په دقو پسې اقتدا پکار په زیره دې چې ژوندو پسې وکړي نو په هغې پسې پکار فکر دې راشي ځکه د هغې مقصد ده په کتاب المبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه راوړي دي لکه دې غیر مقلدینو کې داسې کسان شوي په اوبه به ویني استعمالې نو بیا ویل که صحابه کرام نه دي دغه کړي دا استعمال کړي ډېرې او استعمال کړي دي خو به هر حال داسې یو خبره یو جواب دا دی نو هغې کې امام سرخسی وایي صحابه کرام به خوراکونه او دا شیزونه دا د هغې نه وو فإنهم يبعرون بعرة د هغې قضای حاجت به داسې وو چېرته د پچې په مقدار وانتم تسلطون سلطه او ستاسو په دې کې طریقې کار د غوا دی د غوا او د میخې دی نو هغه او دې کې خو بیا ډېر لوی فرق راځي ملا صاحب نو زبردست خلق دی ملا صاحب صحابه کرام د هغې نقش قدم باندې موږ له تګ پکار دی تاسو پیژنئ د هغې دپاره فضیلت د هغې تابعداري وکړئ هغې لره علی سرهم په نقش قدم د هغې باندې منګولې ولګوئ په هغه باندې چې تاسو طاقت د اخلاقو د هغې نه وسیرهم د عاداتو د هغې نه فانهم کانوا علی الهدى المستقیم په مستقیمه کلکه لار باندې هغې روان وو اصحاب کالنجوم یا مقتدیتهم وعن جابر رضی الله تعالی عنه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه اتا راوړله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بنسخة په یو نسخه د تورات نه څه لږ شانته لیکلي تورات هغې وله راوړ تورات پیژنئ تورات د تورات دا لفظ د توریې نه ماخوذ دی توریه او دا توریه چې دا نو دا ویلی کېږي کنایې ته کنایه نو په تورات کې هم زیادهتر مثالونه او کنایات ډېر ځکه ورته تورات وایي دویم قول دا دی چې دا تورات دا ماخوذ دی د وریې نه وریه رڼا ته وایي دا دې کې هم رڼا وه دریم قول دا دی چې دا تورات چې دی دا په عبرانۍ ژبې ټکی دی نو عبرانی جبه کې تورات شریعت ته وایي دا شریعتو د هغې څلورم قول دا دی رمضان یې پندي نقل کړی دی چې دا د وریو زند نه ماخوذ دی وریو زند ولا کبا قده زناد رواه مقامات ته یادېږي ولا کبا قده زناد دوه ګټې یو د بره یو د لاندې دی برې ته زندون او د لاندې ګټې ته زندتون وایي چې دا دواړه داسې دی یو بل نه ویې نو دا ور کوي منګه ورته بکوره وایي بکوره پېژنې ملا صاحب چېرته موالې دا ور هم پې کړی دی او که نه موږ په خپله باندې دی دا تجربه کړې د دې نه ور بلیږي نو دا د دقې وریو زند نه ماخوذ دی رمضان یې پندي شره د شره قاید وایي فکر دی چې کله په دې کې رڼا او ضیا راښکاره شي نو تورات ځکه وایي په دې کې د هغه خپلې زمانې نور او رڼا راښکاره شي ولي بني اسرائیل ومن تابعهم د هغوی دپاره نو د تورات ولي وایي څلور وجې مې له درکړې اوس راځه مولا صاحب په دې تورات ته خیر لږه شان خبره واوره تورات دا موجوده بایبل چې ورته وایي بایبل کتاب مقدس دا موجوده تورات د دغه بایبل یعنې کتاب مقدس یو حصه ده صرف کتاب مقدس دا دوه اهم حصې دي یو ته وایي پرانا عهدنامه او بل ته وایي نیا عهدنامه ټیک ده که ټول بایبل چې دی نو دا د تمام عیسایانو مذهبي کتاب دی او د دې یهودیانو مذهبي کتاب پکې صرف پرانا عهدنامه ده صرف پرانا عهدنامه دا د دې مذهبي کتاب اوس دا پرانا عهدنامه چې د یهودیانو کتاب دی نو دا په دریو حصو باندې تقسیم دی یو حصه هغې ته تورات وایي بله حصه صحایف د انبیا ورته وایي بله حصه صحایف مقدسه ورته وایي صحایف مقدسه
نو بیا په دغه کې صرف دا تورات د دیو کتاب دی ها صرف دا تورات د دیو اصل کتاب دی د تورات کې 15 خبرې کیږي تورات کې څو خبرې کیږي 15 خبرې کیږي چاته چې تورات خلاصونه چونه ته بیان کا 15 خبرې یو پکې تکوین دی یو پکې خروج دی یو پکې لاوین دی یو پکې تسنیت دی یو پکې اعداد یو پاره کې تکوین دی تکوین کې څه دی د موسی علیه السلام نه د مخکې خلکو خبرې اترې په هغې کې پکې دي دیو هغې تکوین له نوم ورکړی دی پیدایش عنوان یې دی فیدایش چې هغه ګوري او دویم چې دی ملا صاحبه نو هغې نوم دی خروج په هغې کې د موسی علیه السلام پیدایش نه قصه روانه شوې ده حالات ټول حالات پکې اوړي روړي آن تر اعلان نبوت د موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام کله اعلان د نبوت وکړو کوهي تور ته لاړې د دقه ټیم پورې ټول حالات په دغه حصه کې ذکر دي ښه خروج هغې ته څه ویلی کېږي مناسب خروج او دریم نمبر د حصې څه ده لاوین ده نو لاوین یې کومه ده په دې کې طریقه د عبادت د بني اسرائیلو ذکر ده چې بني اسرائیل په دې طریقه به عبادت کوي داسې عبادت به کوي داسې عبادت به کوي دا به کوي دا به کوي او څلورم چې ده نو هغه اعداد ده په هغې کې دا خبره بیان ذکر دی چې دا اردن او دارنګې ماورا د اردن څنګه فتح شوی دی او احکامات او قوانین هم پکې ذکر دي هغې له دیو نوم او عنوان ورکړی دی ګینتی او دا بل چې تسنیت په تسنیت کې صرف تاریخي پس منظر بیانېږي تاریخي پس منظر او د قوانینو یو مجموعه هم ده خو تاریخي پس منظر پکې دی د هغې اختتام راغلی دی په وفات د حضرت موسی علی نبینا علیه السلام په هغې باندې نو دا د دې تورات مې تا ته لږه پیژانګلو درکړه پوهېږي ملا صاحبه نو راځه نو یو نسخه د تورات د تورات لږه حصې راوړه فقال اسلم هذه نسخة من التورات فسکته پیغمبر اسلام چپ شو فجعل یقرأ نو د شروع چې لوستلې او مخ مبارک د رسول الله اسلم یتغیرو فقال ابو بکر سکلتک السواکل بوری در باندې دي بوري شي یعنی یو شل پیرې د باندې مور بوره شي معنی دا ده نو دا داسې خیره ده چې لکه دا خیره نه داسې په ظاهره باندې خیره ښکاري دا خیره دا خیره نه ده نه وګي باګول امیر سی وای په جنت کې د خپل ماته شون دا خیره نه ده نو جنت ته چې لاړې خپل بیا ماته شي پروا نه کوي چې ولې لاړ شي بیا ته به جوړ شي کنه فوران نو سیبا سکلت کا سوا کیلو مین دي در باندې څه شا بوریش ما ترت تنيني آیه تنيني چې سدي په مخ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا اثار د غضب پې نه فنظر عمر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فقال اسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى كخارش تاسو د پاره موسی علیه السلام تاسو د موسی علیه السلام تابعداري وکړه دا خو تورات خو هغه کتاب دی چې خلکو پکې تحریف کړی دی څه پکې کړی ملا صاحب تحریف پکې کړی دی او تاسو تابعداري موسی علیه السلام وکړه وترکتموني زم پرېښودم لضللتم عن سواء السبیل ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني خامخا بزما تابعداري کړی وعنه رضي الله عنه قال قال اسلم كلامي كلام زما چرنه مسوکي كلام د الله جل جلاله كلام د الله تعالی مسوکي كلام زما لاره كلام د الله مسوکي باز لري باز لاره ځکه درجه په درجه باندې لیکن مولا صاحب نسخه د اشتره په نسخه کې سلور مذهبونه واورا یو مذهب چې د هغه يهوديانو د دیو بالکل نسخه نه مني بیخي نه مني وای نسخه پکې نشته والی خپل ځان غم راغستې کېږي موږ د دین ته به دیو منسوخ وای دی وای که نسخه من امنو نو لازم بشه علم بعد الجهل یعنی الله پاک جل جلاله ته پته نه وه چې دا حکم ګینې ټیک دی چې دا زه لیږمه هغه ورته ټیک و معلوم نه شو نو هغې بدل کړو د هغې په ځای باندې بل راوړو د هغې په ځای باندې بل راولېږلو
دا خو بیا وروسته پی شو نو دی خو لازمیږي علم بعد الجهل او خدای د دې نه منزه دی دارنګې لازمیږي اصابت پس د خطا نه دا خو چې یو سړی خطا شي نو هغه شي بېرته واپس کړي بل وله ورکړي نو خدای خو څه خطا کېږي موږ ورته وایي عقلي دلایل تاسو باندې شروع کړو نو په عقلي دلیل جواب به دلیل عقلي کې درکړم جواب ترکي به ترکي چې ډاکټر صاحب له لاړ شي چا له لاړ شي ډاکټر صاحب هغه تعالی دوايي درکړه هغې سره ته راخښ شوې چې په دویم ځل ورغلې هغې له تبدیل کړه ځکه مخکې تیزه لګېدله اوس به نرمه لګېږي مخکې نرمه لګېدله اوس به څه لګېږي ملا صاحب تیزه لګېږي ته راته ووایه چې دا ډاکټر نه پیلو چې دا د هغه د پوهې نښه ده په یو ټیم کې یو رنګې حکم هغې کې د بندګانو صلاحیت پروتو او بیا په بدل حکم کې پروتو نو بیا ورته حکم څه کوم ملا صاحبه حکم ورته بیا څه کوم ملا صاحبه بدل یې او موږ ورته بلې الزامي جواب ورکوو دا جواب ترکي به ترکي الزامي جواب دا دی چې ستاسو بابل واړوه په هغې کې یو دېرش صفحه راواړوه چې هغه دې راواړو صاحب علیه رحمته نو په هغې کې چې دی 30 باب راواړوه یو کم 30 باب وادېړاو او تورات دی نو په دې کې 20 مثاله د نسخ راغلي دي ستاسو په کتاب کې 20 مثاله 20 شیزونه داسې پراته دي چې مخکنو امتونو ته یو رنګ خبره وه او بیا یې منسوخ شو ستاسو ته دا رنګ حکم دی بیا څنګه نه مني په خپل کتاب کې بیا ورته ورخېږه ګوره د نوح علیه السلام په شریعت کې هر یو متحرک زناور لالو چې حرکت به کولو نو بس چرګ یو مرغلی چا ونیو د هغه به یې خوړلو او یعقوب دې په مسلک کې بیا دغه شو منسوخ شو او یعقوب علیه السلام مسلک دا و چې جمع بین الاختین هم روا وه لیا او راحیل دواړه خویندې یعقوب اسلام په نکاح اغستې وې که نه او د دوی په شریعت کې جمع بین الاختین بیا ممنوعه وګرځېدله نو دا خو یهودو ته جواب شو او روافظ چې ورته ویلی کېږي نو هغوی دونه دغه دي وای سیبا نسخه داسې تامه او عامه مني وایي چې د الله په صفاتو هم نسخه راتلی شي او صفت یې ختم شي د هغې په دې بل صفت راشي العیاذ بالله ابو مسلم الاصفهاني ورته وایي په دې تفسیر کبیر کې د دا نوم ډېر ذکر کېږي معتزله والا مشر دی هغه وایي عقلا روا نه ده او شرعا روا ده عقل دا وایي چې دا نسخه دې پکې نه وي نه زمونږ د جمهورو عالمانو ورې د امامانو چې دا عقلا او شرعا دواړه قسمه دا دا روا ده او فواید د دې دا دي چې عموم د علم د باری تعالی د الله علم عام دی په دې باندې خدای پاک عالم دی چې دی یو زمانه کې دا حکم پیدا ناک دی په دې بله زمانه کې دا بل حکم پیدا ناک دی او بل اشاره د قدرت تامه ته چې کله د باندې یو شانته کار کوي کله بل دا د خدای قدرت تام دی یعنی داسې کار څوک بل چا باندې نشي کولی ته مزدور ته ووایې که دا خښته داسې ږده ګیلکار دې راوستی دغه خښته هغسې شروع کړه بیا ورته لږ وروسته راشي ته داسې مه ږده دا خښته داسې ږده نو داسې به درته وګوري وایي خپل دغه به والي وایي ځه ماړه خپل کار کوه چې ته ورته یو پیره یو شانته یاد کړې بله پیره ورته بیا بل شانته یاد کړې وبیا مني که په دې دویمه پیره د سره ومني په درېیمه پیره باندې بیا د سره مني نو ګوره د الله سره خلق مني قدرت تام د الله تعالی دی فکر دې رالی او بل ترحم علی العباد کې ثابتېږي چې ګوره مخکې بندګانو دپاره یو رنګې کار بیا ولې څه بل رنګې کار نو دا په بندګانو باندې رحم کوي او کمالي مالکیت ته پکې دغه شو دا راغله خو نسخه په اجتهاد د مجتهد نشي راتلی نسخه په قیاس باندې نشي راتلی فکر دې رالی او نسخه په اقوالو د مفسرین باندې نشي راتلی او نسخه په تاخیر د اسلام د راوي نشي راتلی دا ټکی یاد ساتئ د صاحب د مشکات به یو ځای کې نسخه د دې باندې راولي ولیکن د دیو په کتابونو کې بیا تخیمه چې دا نسخه نشته په تاخیر د اسلام د راوي چې لکه دې راوي اسلام د دې راوي نه وروسته راوړی دی تاسو مسلک د ده په حدیث بنا دی او زمونږ هغه د ده په هغې وی بنا دی نو د اسلام وروسته راوړی دا معلومیږي دا چې دا ناسخ دی او دا ستاسو هغه منسوخ دی لا 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 د دې کتابونو کې دا راغلي دي چې تاخیر د اسلام د راوي دا پکې نشته چې خپل ځای باندې راشه ته بیا شرحه ته کوم انشاءالله وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نام شک احادیث زمونږ منسوخ کوي بعض ردي بعض لرا په شان تر منسوخ کولو د قرآن بعض لرا ونبي صلی الله علیه وسلم رضی الله قال وسلم دا د قزاعه د قبیلې دی د په دې نوم کې اقوال ډېر دي خو صحیح قول دا دی چې د جرثوم نامه ده جرثوم د نامه ده فکر دې رالی
او درې قسمه باندې مولي صاحب تجلا ده، تجلا فعلی، صفاتی، ذاتی. عام انسانانو ته تجلا فعلی ده او عام انبیاء کرامو ته تجلا صفاتی ده، او زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم ته په معراج کې تجلا ذاتی شوې ده. ٹھیک ده که ان الله بشک الله تعالی فرض کړي فرایض لرا تاسو مزایا کوي دی لرا، حرام کړي حرمات لرا تاسو ماتوي غي لرا، وحد حدود مقرر کړي حدود لرا تجاوز مکوي دا غینا، وسکت عن اشیاء د ساشیاونا چپ شوی په غیر د نسیان نه چیرې خو ته نه دراغلي خو دی امت باندې رحم کوي، تاسو بحث مکوي عن هذا اغینا فکر نو د تجلا ذاتی د دین هم بحث منع راغلی بس نور پیا خو موږ نه پوهیږو تجلا ذاتی الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم تکړه خو موږ پوهیږو. نو العجز عن درک الادراک ادراک، دا قانون دی، العجز عن درک الادراک ادراک، چې د یو شي د نه مندلو نه عجز متحقق شي دا داسې وګڼه رحمانه لکه چې مندلی دی، دا سره مناسب ادراک دی. والبحث عن سر ذات الرب اشراک، څه اشراک، کتاب العلم واړوئ هدایت صاحب. السلام خیر الحمدلله.